بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د طریقة العصریه د اولې حصې سبق نمبر 75 دی، 15 نمبر. الدرس السادس عشر، شپاړسم درس. الدرس السادس عشر، شپاړسم درس. په شپاړسم درس کې نن زموږ دریم سبق دی. په دریم سبق کې به نن مکالمه وایو. مکالمه معنی د خبرې اترې، دوه کسان یو بل سره خبرې کوي، یو سوال یو تپوسونه کوي بل جواب ورکوي، داسې یا یو بل سره خبرې اترې کوي، نو هغې ته مکالمه وایي. نو مکالمه خبرې اترې یعنی بات چیت، اردو کې وایي بات چیت، گفتگو. ٹھیک شو؟ نو یو طرف ته د عربی سوال تپوسونه کوي او بل طرف ته جوابونه ورکوي. یا محمودو، یا محمودو، اے محمود، یا محمودو اے محمود، یا محمودو اے محمود. نو محمود جواب ورکوي نعم، جی جی جی. یا سیدی، سید سردار ته وایي، سیدی زما سردار. لکه څنګه چې قلم قلم ته وایي، او قلمی زما قلم. کتاب کتاب ته وایي، کتابی زما کتاب. دا یا چې ورسره ولګي نو مطلب دا چې زما. نعم جی. یا سیدی اے زما سردارا، اے زما سردارا. اے دلته ما هیر کړی دی، اے زما سردارا. نعم یا سیدی، جی زما سردارا. نعم یا سیدی، جی زما مشرا، جی زما محترمه. نو اوس دی هغه محترم سردار مشر تپوس کوي ما اسم بلدتک، ما اسمو دی اسمو. خو چې کله د دې اسمو نه مخکې ما ولګي که نه، یا بل یو حرکت والا زبر زیر پیش والا حرف ولګي، نو د دې اسمو د حمزه نه به حرکت ختم کی، نو بیا به نه ویلی کېږي، بیا لیکلی به پاتې شي خو ویلی کېږي به نه. نو بیا به موږ وایو مسمو. ما اسمو دی خو موږ به وایو مسمو. مسمو مسمو. بلد بلد ښار ته وایي، او که ستا. مسمو بلدتکا، مسمو بلدتکا، مسمو بلدتکا. ستا د ښار، ستا د ښار څه نوم دی؟ د ما معنی ده څه. ٹھیک شوه؟ مسمو بلدتکا، ستا د ښار څه نوم دی؟ مسمو بلدتکا، ستا د ښار څه نوم دی؟ مسمو بلدتکا، ستا د ښار. بلدتکا ستا د ښار. مسمو څه نوم دی؟ ما معنی څه او اسمو معنی ده نوم. نو مسمو بلدتکا، ستا د ښار څه نوم دی؟ ستا د ښار څه نوم دی؟ نو هغه ورله جواب ورکوي اسمو بلدتی. اسمو معنی ده نوم دی. بلدتون ښاریې ته وایي. بلدتی زما د ښار، زما د ښار. لاهورو لاهور. اسمو بلدتی لاهورو، زما د ښار نوم، زما د ښار نوم، زما د ښار نوم لاهورو لاهور دی. اسمو بلدتی لاهور، لاهورو زما د ښار نوم لاهور دی. اسمو بلدتی زما د ښار نوم لاهورو لاهور دی. ٹھیک شو؟ اوس ته بیا دا سردار سید تپوس کوي، وایي هل آیا اردو کې وایي کیا کیا. لاهورو لاهورو بلدتون کبیرتون. بیا هغه بلدتون کبیرتون موصوف صفت استعمال شو. هل لاهورو، آیا لاهور بلدتون کبیرتون غټ ښار دی؟ نو بلدتون دا موصوف دی او دا کبیرتون والا صفت دی. نو اول به د صفت معنی وکړي، وروسته به د موصوف معنی کې. هل لاهورو بلدتون کبیره، هل لاهورو بلدتون کبیره. دا لاهور شو، اسلام آباد شو، کراچۍ شو، پېښور شو، چارسده شو، باجوړ شو، سوات شو. د هر ښاریې چې کوم نوم دی که نه هغه مؤنث وي، مؤنث وي. نو د هغه لپاره به صفت هم مؤنث راوړي. نو بلدتون دی. لاهور وګوره، لاهور دا کې مؤنث څه نشته، خو یاد وساتئ د ښارونو نومونه، د ملکونو نومونه او د قبیلو نومونه، قبیلې چې کوم دي د هغې نومونه او انساني جفت اعضا دا مؤنث دي، دا مؤنث دي. ټیک شو؟ او د اور نومونه مؤنث دي. نو هل لاهورو بلدتون کبیره، آیا لاهور بلدتون کبیره غټ ښار دی؟ آیا لاهور غټ ښار دی؟ نو جواب ورکوي نعم او جی، نعم او جی. لاهورو بلدتون کبیره، بلدتون کبیره. لاهور غټ ښار دی. لاهورو بلدتون کبیره، لاهور غټ ښار دی. لاهورو بلدتون کبیره، لاهور غټ ښار دی. نو دلته ته د بلد تپوس کو. اوس به ته د دولت تپوس کوي. دولتون ملک ته وایي، ملک، او بلد ښار ته وایي. اوس ته تپوس کوي مسمو دولتکا، مسمو څه نوم دی؟ مسمو څه نوم دی؟ مسمو معنی ده څه نوم دی؟ دولتکا ستا د ملک، ستا د ملک. نو مسمو دولتکا ستا د ملک څه نوم دی؟ د ما معنی ده څه، او اسمو نوم، او دولت
ملک او کاب معنا رستا نو اوس وای مسمو دولتک ستا د ملک سنوم دی مسمو دولتک ستا د ملک سنوم دی هغه جواب ورکړي اسم دولت ملک ته وای دولتی زما ملک اسم دولتی زما د ملک نوم پاکستان دی اسم دولتی زما د ملک نوم پاکستان دی اوس بیا تاسو کوي وای هل پاکستانو دولت کبیره آیا پاکستان غټ ملک دی هل پاکستانو دولت کبیره هغه جواب ورکړي نعم او جی پاکستان دولت کبیره پاکستان غټ ملک دی پاکستان دولت کبیره پاکستان غټ ملک دی اوس بیا تاسو کوي مسمو مدرستک مسمو معنا سنوم دی مدرستک ستا د مدرسې سنوم دی نو هغه ورله جواب ورکړي اسمو معنا د نوم او ها معنا د هغې یعنی د هغه لفظ چاته اشاره کوي هغه ضمیر چاته اشاره کوي مدرسې طرف ته ځکه د مدرسې باره کې تاسو کړی نو اسمها د هغې نوم جامعة العلوم الاسلامیه د اسلامی علومو جامعه د اسلامی علومو یونیورسټي د اسلامی علومو مدرسه اسمها د هغې نوم یعنی د هغې مدرسې نوم جامعة العلوم الاسلامیه دی ٹھیک شو نو دا زمونږ سره هغه مکالمه وه مکالمه راله راکړه یا محمودو نعم یا سیدي مسمو بلدتک ستا د ښار څه نوم دی اسمو بلدتي لاهور زما د ښار نوم لاهور دی هل لاهور بلدة کبیره آیا لاهور غټ ښار دی نعم لاهور بلدة کبیره او جی لاهور غټ ښار دی مسمو دولتک ستا د ملک څه نوم دی نو اسم دولتي پاکستان بیا ته تاسو کوي وای هل پاکستان دولت کبیره آیا پاکستان غټ ملک دی هغه ورته نعم پاکستان دولت کبیره بیا ته تاسو کوي مسمو مدرستک هغه جواب وکي اسمها جامعة العلوم الاسلامیه نو دا زمونږ سره مکالمه ختم شوه بیا بس لاندې دی سمین موټا ته وای غټ چې مونږ ورته کوم خېټه ورته وایو یا ورته مونږ دغه وایو دا پیړ ورته وایو پیړ نو اردو کې ورته موټا وای او زمونږ پښتو کې ورته اکثر خلک موټا وای سمین موټا غټ یعنی خو تندرست چې وي سمین موټا نحیف کمزور بالکل د ګوتې په شان نری کمزورې وي او متوسط درمیانه چې نه موټا وي او نه بالکل نری اوچ کړس وي درمیانه وي بالکل نه غټ وي او نه نری وي ٹھیک شو اوس تاسو کوي اوس دی وای هذا معنا دا ولد سمین ولد موصوف سمین صفت موټا الک دی هذا دا ولد سمین موټا الک دی غټ الک دی یعنی خېټې لحاظ سره باډي لحاظ سره غټ دی اوږدوالي لحاظ سره نه پلنوالي لحاظ سره غټ دی هذا دا ولد سمین هذا ولد سمین دا موټا هلک دی هذا دا ولد سمین موټا هلک نو دا هلک چې دا موصوف دی د ترجمه به وروستو کې او سمین چې دا صفت دی نو د ترجمه به مخکې کې په عربۍ کې به موصوف مخکې لیکل کېږي صفت به وروستو لیکل کېږي هذا ولد سمین دا موټا هلک دی هذا دا ولد سمین موټا هلک ٹھیک شو اوس وای دا خو د مذکر باره کې ووی اوس وای هذه دا مؤنثه هذه دا هره پیشو ته وای پیشو بلی چې ورته اردو کې وای مونږ ورته پښتو کې پیشو وایو هره سمینه هره چې دا مؤنث ده نو د سمین سره به ګولتاو لګي سمینه به بیا نو عرب وای هذه دا هره سمینه موټی پیشو ده پیړه پیشو ده غټه پیشو ده بدن لحاظ سره هذه دا هره سمینه موټی پیشو ده هذه دا هره سمینه موټی پیشو ده ٹھیک شو اوس نحیف ته وای هذا ولد نحیف دا کمزور الک دی هذا دا ولد نحیف کمزور الک دی هذا دا ولد نحیف کمزور الک دی هذه دا هره نحیفه
حرة نحيفة دا نري پیشو دا نري کمزوري پیشو دا نري ها کمزوري معنی نري هذه دا حرة نحيفة حرة نحيفة دا نري پیشو دا هذه دا حرة نحيفة نري پیشو یعنی کمزوري پیشو بیا وای وهذا متوسط او دا درمیانه دی الگ طرف ته ځکه هذا د مذکر د پر استعمالیږي وهذا او دا متوسط درمیانه دی ٹھیک شو وهذه او دا متوسطه درمیانه ده درمیانی ده ٹھیک شو وهذه او دا متوسطه دی عرب وای متوسطه ٹھیک شو او دا متوسط د مذکر متوسط وای او د مؤنث لپاره متوسطه وای متوسطه نو دا درمیانه ده درمیانه مطلب دا درمیانه مؤنث سره اوس بیا تاسو کوي هل انت سمین آیا ته هل انت د الک نه تاسو کوي سړی نه چې تاسو کوي نو انت به وای او که خزې نه تاسو کوي انتی به وای نو وای هل انت آیا ته سمین موټای هل انت سمین آیا ته موټای جواب ورکوي لا نجی بلکې انا متوسط انا معنا د زه متوسط درمیانه یم یعنی نه ډیر نحیف یم او نه ډیر سمین یم بالکل متوسط یم اوس تاسو کوي وای هل زمیلک نحیف آیا ستا ملګری زمیلک ستا ملګری نحیف کمزورې دی نری دی هل زمیلک نحیف آیا ستا ملګری نری دی هغه ورته لا نجی بلکې هو سمین هو معنا هغه ملګری طرف ته اشاره کوي هغه سمین موټا دی لا بل هو سمین لا نجی بل هو سمین بلکې هغه موټا دی ٹھیک شو نو دا خو موږ سره دا خبرې مو شوې په اخره کې یو درې څلور خبرې لیکلې دي وای هذه معنا دا فاطمه ده هذه فاطمه دا فاطمه ده وتلك او هاغه خوا کې ورسره یو ماشومه ده دا وای هذه دا فاطمه ده خوا کې ورسره ماشومه ده داغي فاطمه نوم دی وتلك او هاغه او لرته یو بل ماشومه ده وتلك او هاغه زینب ده دو ماشومې دي یو ورسره خوا کې ده یو تر ډیره لرې ده نو چې خوا کې ده د هغې فاطمه نوم دی او لرې چې ده د هغې زینب نوم دی نو دا وایي هذه فاطمه دا فاطمه ده وتلک زینب او هاغه زینب ده وتلک زینب او هاغه زینب ده اوس وایي دا فاطمه او هاغه زینب یادوي وایي هما دا دواړه یعنی دا فاطمه او زینب دواړه هما هغه دواړه طفلتانی ماشومانی دي طفلتون ماشومی ته وایي طفله ماشومی ته وایي هما هغه دواړه یعنی دا فاطمه چې کومه نږدې او زینب کومه لرې ده دا دواړه یادوي هما هغه دواړه طفلتانی ماشومانی دي دواړه ماشومانی دي اوس وایي فاطمه چې ده طفلتون متوسطتون درمیانه ماشومه ده فاطمه فاطمه چې ده طفلة متوسطة یعنی درمیانی ماشومه ده دا طفله چې ده دا موصوف دی او متوسطه ولا صفت دی او نو دا د فاطمه موصوف صفت ذکر شو فاطمه طفله متوسطه ٹھیک شو درمیانه ماشومه ده فاطمه درمیانه ماشومه ده و زینب او زینب طفله نحیفه نری ماشومه ده طفله نحیفه نری ماشومه دا طفله ماشومی ته وایي او نحیفه نری کمزورې و زینب طفله نحیفه او زینب نری ماشومه ده مونږ به ورسره د یوې بلې دغه جملې اضافه وکړو وعایشه او عایشه چې ده عایشه چې ده طفله سمینه ٹھیک شو نو ګوره فاطمه طفله متوسطه فاطمه درمیانه ماشومه ده و زینب او زینب طفله نحیفه کمزوري نری ماشومه ده و عایشه طفله سمینه او عایشه موټی ماشومه ده
ټیک شو نو دا زمونږ د نن ورځې تفصیلي باسو او دا زمونږ سبق ختم شو انشاءالله د الدرس السادس عشر. اوس به د الدرس السادس عشر پر روان درس کې انشاءالله تمرین حل کوو. نو راتلونکي درس پورې اجازت غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام.